پرون عبدالغفار خان مړو دا عبدالغفار خان دی چې دې خلق به ورته هندو وي دې خلق به ورته سرحدي ګاندھی وي دې خلق به ورته د هندو مرګره وي ویلې به کنه خاص کر دی مسلم لیگ کو دی مسلم لیگ کو با غفار خان تا هندو ویلی او دی هندو مرګره به ورته او تر مرګ پورې ورته هندو ویلی چپ 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 چھوڑ دا دې پورې درته نه وایم چې زه د عبدالغفار خان صفت کوم د دې قوم مزاج او ضمیر درته ښه نن درېم ورځ ده چې د پاکستان مسلم لیگ چې دی هغه د غفار خان په صفت نه مړي لوی ولی او بزرگ ته جوړ کړو چې عقل بدل دا ستا د صوبه سرحد گورنر چې دی به ویلي چې دا د هندو مرګره دی دا هندو دی هانجی ابل ورځ د بیانو چې په صوبه سرحد کې سیاسي بیداری چې دا عبدالغفار خان پیدا کړی او د دغه خدمات بل چا نه دي کړی تاسو خیال اوس وایي چې واقعي دا سړی چې د ملک په آزادۍ کې د ډېر لوی لاس اوسې صفتونه نو تاسو وایي چې د یو قوم دا مزاج دغه قوم هم د دې قابل دی چې ژوندی پاتې شي یو سړی ته چې وایي چې دا خراب دی نو چې ژوندی دی هم خراب دی او چې مړ دی هم بس خراب مړ شو اوس صفتونه څه دپاره بیا د هندوستان 90 کروڑ دنیا وزیر اعظم لومبه ورته غره ورسېدو خزه او بچی ور سره دي او داغي چې خپل کمره سم د هندوانو هغه تابوت ته داسې تاسو بلی دلې په دلی کې ما پسند 82 کې د هندوانو د پارلیمنت د یو ممبر نه تاسو کو چې تاسو د غفار خان ولی دومره تابعداري کوي هغه هندو ما ته وی چې مولانا صاحب مونږ د غفار خان تابعداري په یو نیت کوو چې نن چې 90 کروڑ دنیا په هندوستان حکومت کوي او مونږ آزاد ملک یو نو په دې ملک په آزادۍ کې د مغه سړی دی چې 15 کال جیل پکې تیر کړي او د پیرنګیانو د دې ملک نه په واتو کې د دم ډیر لوی لاس نو مونږ په دې قدر کوو چې دا نن کوم حکومت مونږ ته ملاو دی دا د برکت په دې نیت قدر پاکستان کې مسلم لیگ وایي چې مونږ خو د سدرۃ المنتهى نه راکوشیو او صاحبہ اوس لوی مسلم لیگ کې چې د جنیجو دی او دلته هم صدران او لال کورتای جوړی کړی دي چې دا ملک مونږ آزاد کړ دا ملک د دیوبند علماو آزاد کړي دا ملک شیخ الهند آزاد کړي دي
دا ملک مولانا حسین احمد مدنی آزاد کړی دی، دا ملک مولانا ابوالکلام آزاد کړی دی، دا ملک مفتی کفایت الله آزاد کړی دی، دا ملک مولانا حبیب الرحمان آزاد کړی دی، دا ملک مسلم لیگ آزاد کړی دی. مسلم لیگ خو د پیرنګیانو مرګري، پیرنګیان چې تله دشمنانو له ملک ورنکو، دوستانو له ور. تاسو خیال راغی ورشي اسیر مالټا میا او زرګل پسخاکوټ کې 110-115 سال عمر کې اوسم پروت دی. د شیخ الهند دریس پایانو چې د دیوبند نبا کوم حکم جاری کېده، یو د ترمزو حاجی صاحب. ترمزو حاجی صاحب هغه سره و چې په مومندو باندې د پیرنګي سره څومره موده غزا کړې و. که یقینم ناراضي اوس لار شي لکړو تا ترمزو حاجی صاحب چې چرته خخته داغه د قبر سره اوسم 2-3 منه بم پروت ته چې ترنن لا خلاص شوی نه دی چې په دغه ځای ولا پیرنګیانو بمباری کړي. ابم اوسم پروت دی. زه 2 ځله تل مالی دل او د مومندو د لکړو نه با راتلو د شب قدر په قلا کې به پیرنګیان وشتل. داړې صاحب غزا تاسو ته دا فقیر پیستا د وزیرستان چو څومره زمانه د پیرنګیانو سره جهاد کړ. چا ورته پاکستان جوړیږي، ول پاکستان سي ول انګريزان بلار شي او مسلمانانو حکومت بشي. بچیا دا کار خو ډیر خده او په دې مسلمانانو می باور نشته دا د پیرنګیانو ارمان به بیا خلکو لور وای د پاکستان حکمران طبقه نن د پیرنګیانو ارمان خلکو ته ورسته لیکنه که دفتر لور شي به چې کاش خدای چې دې کې خو پیرنګیان نه که افسر لور شي دا سرویه به در سره کوي چې تبه وای چې خدای دلته خو چې سیک ناس په خو چې دی نه وای ناس نوکرای لور شي بی او ایم او ډبل ایم او پی ایچ ڈی او پلانې او ډینګړې کاغذونه ګرځاوه انټرویو دا هغه ورځ یو ډاکټر ته ټلیفون وکړو و دې یو کونډې زوی دې کچرته چپړاسي برتی شي د انټي کرپشن کې یو ځای دی انټي کرپشن ډایرکټر ته مې ټلیفون وکړو مالی او زلمه الګ دی او چپړاسي برتی کول ماته مولانا صاحب نن اتم اورز د چې پلاني وزیر سره راستوله او آرډر هم شوی بس خو وزیران دی او ممبران دی او امنګان دی او ام پی ګان دی او رشوتونه دی او پیسې دی او دولت ته او د غریبانو کور وران ابل شپدل ته د وزیرستان نه فود انسپکټرای د پاره یو انټرویو راغلی و انټرویو له چتلې هغه افسر ورته ویلي دی بچیا په دغه سیټونو وړاندې نه تندر را پریوته دی بوکشي دی ول بیا ځان راستړی نه کی څه تعلیم دی چې ما ایم ای کړي نو ایم ای او بی ای والا چې یې کنا پالش ډبی والی پالش او د پالش په ډبی ونی کې ایم ای پالش او یا پیولی کې بی ای پالش پالشونه کوي نل تورته جنیجو صاحب نئی روشنی سکول بورډونه په سرکونو لګولې دي او تیر کمانه ورکړې دي نئی روشنی سکول نئی روشنی سکول والا لم چرته پلاران پیدا کړی دي خپل نو مانننا لس پنځل لس کاله مخکې او شعر ویلو نو دا وکیلان په ډېر خپشي ویل ما ویچے ایم اے چلائے ٹانگا بی اے اٹھائے بوری ایم اے چلائے ٹانگا بی اے اٹھائے بوری ہم بھی وکیل بن کر بیچیں گے بنڈی توری ایم اے چلائے ٹانگا
बीए उठाए बोरी हम भी वकील बनकर बेचेंगे भिंडी तोरी। एम वाला ब टांगे चले, बीए वाला ब बोझा उचतई मजदूरी बकई और वकीलान ब बेंडा तोरा खर्चे स्ता په مرګ نرستم د غفار خان نو اوس بزرگ جوړ چې ژوندې ویندوم ورته ویل شرمېدل او پوس پرې کړ. نن اندو تاسو له په مخ د شرم سپېړه درکړه چې ستاد ملک حکمران طبقه ورته نږدې نه ورغلی او هغه د دلی نه ورته برای راس پړک کې راغی چې دا زموږ ازادي د برکت دا سمره د شرم. نو عزیزانو عرض میں داو وہی پزن کدن میں پکار نشوے اس میں دسخات گوڑے تمنی سلا سنا. پزن کدن میں پکار نشوے اس میں دسخات گوڑے تمنی سلا سنا. پرون میں اخبار والا تھے مشرق دے او جنگ دے او نوائے وقت دے او پلانے دے او ننگڑے دے مالداو سب سے جوڑ کری پا دے اخبارونو کی دا روزانہ سکوئی دا سوائی او سلی کئی او دا ویل بم څه نستا د ملک منافق رخته چې پوه شي چې د قوم رخ اوس دې طرف ته دی. هغه د مولا د بیا خبرو پوهېږئ کاسې درته سر مې نغری کو. مولا د پیازا د بادشاہ وزیرو او د بادشاہ په کور کې تور باټینګړ پاخه شي نو چراوی وستنو بادشاہ ورته وی چې مولا د پیازا صاحب دا تور باټینګړ په ډېر خشه ورته وی سه دا تور باټینګړ دومره اعلی شه دی چې د سبزیانو بادشاہ دی او تاج په سر تور باټینګړ باندې پاسه تاج ویل په سر تم بادشاہ تاج دی په سر دی او دام د سبزیانو بادشاہ دی. سبای بیا پخ چې سبای بیا پخ کړی دی چې راوی وستر بادشاہ ورته وی چې مولا د پیازا صاحب ویلا ودا تور باټینګړ په ډېر خراب شه. هغه ورته سه کدا خوه نو سرمن به د چندخ پشان نه وي د دین آرامی سبزی بلشتن د سرمنې ته خو وګور بادشاہونی و دلاس ویل پرون دې د سبزیانو بادشاہ ته جوړ کو تاج دی ور په سر کړو او نن دې تی چندخ جوړ کو وجن حال وایا. هغه ورته بادشاہ قبله عالم خطا خوشاله وکړ چې کوم شي ته تخوه مونږ تاجم ور په سر چې کوم ته تبادوه مونږ تی چندخ جوړ مونږ خو ستا د خله او د خان د خله نوکران چې ستا ها سره ها ملاو نکو نو ستا د دومره لوی نعمتونه به مونږ په څه ازمو. نن ستا ملک د خان د خله نوکر ستا ملک خپل ضمیر نه لري خپل ایمان نه لري خپل غیرت نه لري خپل حیا نه لري خپل شرم نه لري. تاسو خیال ساتئ. نو عزیزانو عرض داو چې اوس قرآن کریم با نازلیږي او غرض به صحیح دا بیانونه باورې مخ کې خو اسی ځان ستړی کول دي. زمون مثال د بوز احفش امام احفش په دې نحوه کې لوی امام هغه یو چیلای ساتلی نو چې د استاد نه به سبق زده کو نو چیلای به بارو وستو دې مړای کې به پړیو نو دې به ورته لګیاو دا مبتدا دا خبر دے دا حال دے دا ذل حال دے دا مفعول دے دا دا دے دا سی بیا کا چیلای پوه شو نو چې چیلای داسې کې خواغه سر دسی کی او ول دانه دا پویا بیا به ورته شو. امام احفش دمر لوی امام په نحوه کې د چیلای په برکت ګرځیدل. مونږ بوز احفشان